اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما مسافر خوږو ورونو السلام علیکم. وعلیکم سلام. مسافرو ته سلامونه د ملک د طرفه او ټولو پښتنو وروڼو ته زموږ د طرفه سلامونه. ملک صاحب څنګه نن خو ډېر په سور کې یاره نو داسې خبره ده چې ستاسو یم نو ښه په سور کې به مېره او چې زه لاړ شم بیا به بې سورې یاره بیا به خفه به ناست یم یاره. مړه خدای دې مه خفه کوه ملک صاحبو. ښه خو دا راته ووایه چې ته خو د دې علاقې ملک یې که نه ملکي خو ستا پخه ده او دا ملکي تا ته میلاو شوې پسه ده. ډېر خلک رانه تپوس کوي ته د ملک نه دا تپوس وکړه چې دا ملکي دله ورکړې پسه ده. نو په دې راکړې دی چې ما خو ډېر خلک چې کوم دی راپرځولي دي یاره کبډمار یې لکه ماشاءالله ماشاءالله. دا څوک څوک دې راپرځولي؟ یو هغه رحمان ګل مې راپرځولی دی او ډېر کسان مې راپرځولي دي. لکه د علاقې چې کم ځان ته سوي هغه دې راپرځولي؟ هغه مې ټول راپرځولي دي. مړه ته چا نه راپرځولي؟ هسې نه چې ما ته لګیا یو نه موږ څوک راپرځولی شي یاره. لکه ملک صاحبو په دې کبړو کې ستا څه تجربه ده چې ته دا خلک راپرځې؟ زور ده پکې ډېر دی که نه په چل ولې راپرځې؟ دا څنګه چل کې یاره په دې زور راپرځوم په دې زور. لکه باډۍ نه مضبوط یې ماشاءالله. د باډۍ نه مضبوط یم او که نه مای کاسې نه چې ته تخنې را تخنې او بس سړی په خپې وښویږي او ته چې دا ما راوغورځو. نه مړه تخنو مې نه خو داسې راولم لکه سر ته یې چوتې او ځمکې ته یې راولم او د ځمکې ته یې راولم لکه ستا دې ملکې خو زه ویرولم ملک صاحبو. مړه مه یېرېږه یاره. نو خامخا به یېرېږم ځکه چې مونږ راونه پرځې. نه مړه ته خو مې ورورې تا خو نه راپرځوم که راپرځی مې هم داسې په دې پوست ځای کې مې لګوه چې خوږېږم نه ملک صاحبو. نه مړه تا نه راپرځوم خو داسې کار دی ملکه چې ما چاته ټلیفون کړی د کبړو دپاره هغه هم دا خبره کوله او دا خبره مې هم تا ته چې را شروع کړه د دې وجې مې را شروع کړه چې هغه ته ما رینګ وکړو مې زمونږ د کلي ملک دی ته دله په کبړو ورشه. هغه وی د دې ملک نوم څه دی؟ مې ملک جلات خان نوم دی. هغه وی زه د هغه سره کبډي نه کوم مې تاله چیلنج در کړی دی. مجبوره مې کو چې مجبوره مې کو نو هغه وی چې یاره زه خو وله نه ورځم او ما ته ګران دی خو چې دا ډېر مې قار کو نو ما ته وی چې رای وله او خیر دی دونه دغه به ورسره وکړمه چې په دې یو لاس پیدله چوت کړمه او چېرته پوست ځای ګورم او هغې ته یې راولمه خو ګوم یې نه خو په یو لاس پې چوتومه. ما نشي راپرځولی دا خبرې مکمل نه منم. راپرځی دي ملک صاحب ما ته یې دقه شان ویلي نو څنګه مې راپرځی وروره؟ څنګه به هغوی په یو لاس یې چوتوم او په پوست ځای کې راغورځوم چې خوږ هم نه شي او دا ملکي م ترې ختمه کړم د سیند په اوبو یې ترې ویسم. دا ملکي څوک زما د سیند په اوبو وړی شي یاره؟ نو هلته خو باډي م ستا دونه نه ده ملک صاحبو. څنګه نه دا باډي دی وروره دا باډي تا ته نه ښکاري یاره؟ یاره ملک صاحب ما خو د مټې ستا نه دي لیدلي چې ستا مټې څنګه دي؟ وروره داسې خبره ده که نه ته زما دې مټو ته وګوره نورې خبرې پرېږدو یاره. نورې خبرې پرېږدو یاره. دقه مې مټې دي ماشاءالله ماشاءالله ښه مټورې ښه. نو ملک صاحب زه هغه سړي ته رینګ وکړم چې ملک صاحب تیار دی مقابلې ته او بس ته هم ځان تیار کا. او تیار یم بالکل تیار یم بالکل سرې سترګې پې ورځې او سرې سترګې په ورځمه په شا نه شي بیا ګورې نه مړه په شا کېدو واله دا لږ شعر نه دی یاره. ملکی که نه ملکی نه وه په شا کېږي نه مړه زمونږ هم دقه شان ملک لږي خدای دې دا ټول عمر ملک ساتي او ملکه چې څنګه ورشي که نه د مخې سره یې چوت کا یاره چوتوم به انشاءالله تعالی. ای خدای دې کامیاب کا. نو هغه سړی رینګ ورته وکړم که تصویر یې درته وښیمه؟ وروره داسې کار وکړه چې یو ته رینګ وکړو یاره ته تصویر وښیه وروره. بس دا داسې دی څه دونه دغه نه دی
وروره ما په یاره تباه کوي یاره. ولې ملک صاحب دا څوک دی؟ وروره دا خو چې کوم دی نو ګاډي هم راکاږي وروره، ټرکونه هم راکاږي وروره، دا خو د سړي تباهي کوي یاره. دی له داسې کار وکړه عارف خان وروره چې دی له امیر مقام راوله. نه بس وس ته فیصله کړې دا خان بابا دی او خان بابا وی ماله به راولي او په یو لاس یې چوتومه وی په پوست ځای کې راغورځومه وی خوږوم هم نه خو وی د ماله وی ډېر سخته غوسه راوستې ده. داسې ماله هم غوسه راوستې ده. دا به ته راوپرځې؟ وروره دا د دې پرځول ډېر ګران کار دی. نو ته دته تیار یې؟ نه دې ته زه نه یم تیار. نو تا خو وس وی چې زه تیار یم. وروره دې ته زه ډولو سره تیار هم نه یم وروره. بس په وله ورځې په ما دې خبره کړې ما ورته رینګ کړی دی. دا خو چې کوم دی نو د واده مې هم نه دی کړی وروره، هډوکې لاله په ټوټې ټوټې کې یاره. ما اوسه خبره کړې ملک د څه شي دی اوس خبره کړې ده؟ ما د پښتو خبره ده اوسو چې کوم دی نو ما سمه شورې نه کوي او خبرې اوسه کوي او چې کوم دی نو ووتې بوتې دې شروع کړي دي. نه وروره زه اوس نشم په شا کېدی ملکه، سبا به دې پسې سهار وختي رسومه. وروره خبرې ته مې غوږ کېده چې کوم دی نو تا ما څه مشوره نه ده کړې او ته ټلیفونونه څه له کوې یاره. بس ما ورته وی دغه ملک دی ته وی زما سټیل باډي ده او زه وله ورځمه. وروره داسې خبره ده چې ما په مه تباه کوه وروره. نو دا به اوس زه هغه ته څه ویمه؟ هغه خاندي په ما پسې. د چی شي به په تا پسې وخاندي یاره. نو څه ورته ووایم چې هغه په هغه څه چل دی؟ وی هغه چې کوم دی نو کبډۍ مبډۍ پرېښي داسې دغه ورته وویوه. نو دا خو ورته ډېر پاتې را نه شي. وروره زه پاتې ولې راځم وروره؟ ما په توته تورې کوي یاره. ملک صاحب سبا به دې پسې بوزم پرېږدم دی نه. لکه نو څنګه مې پسې بوځې یاره؟ ما اوسه خبره کړې. د څه شي خبره دې اوسه کړې؟ ما وی خان بابا دا ملک به راځي او ستا سره به مقابله کوي او ته به ورسره کبډي کې. عارف خان وروره ګورې مازغه به مې نه خرابوې په دې خبره کې ښه؟ مازغه به زما نه خرابې په ما دې خبره کړې ده. د څه شي پته مې خبره کړې ده؟ سبا به دې پسې بوزم اول ته به ورسره د کبډو مقابله کې. نه چې کوم دی نو دا خبرې پرېږدوه. دا ملکي به دله د سیند په اوبو وړمه. هسې د سیند په اوبو به یې وړې یاره. بس خان بابا ته اوس ځان له مینتونه کوې زه کبډي مبډي نه کوم ما ته څه وې؟ وروره چې ده ته مینت کوم نو الله ته ولې مینت نه کوم؟ الله ته وایي مینت کوه چې بس وایي خدای پاکه دا کبډي دا میچ ایسته کینسل کړي. ملک صاحبو خو مکه مړه سبا پسې زه څه پته لګي ویې ګټې. وروره ما پسې مه بوځه وروره او که نه تا ته ما ونه ویل یاره ته په خبره پوهېږې که نه پوهېږې یاره؟ پوهېږم خو جبه مې وسه کړې. نو د څه شي جبه دې وسه کړې ده؟ مې ملک ته یږدي. مړه یاره نو داسې خبره ده که نه چې موږ په اوس تباه کې یاره. یاره ملکه بس ورته ووایه خان بابا وی زه مقابلې نه کوم بس زه د دې کلي ملک یم او زه جرګې کوم. بس خان بابا داسې خبره ده که نه چې زه مقابلې نه کوم او چې کوم دی نو زه جرګې او فیصلې کوم او ستا ډېره مهرباني. نو بس لکه ملک صاحب اوس تا مقابله پاتې؟ مقابله مکمل پاتې ده. اته زه رینګ وکړمه چې بس قیصه ختمه او قصه میسه مکمل ختمه که او باډي ځکه ستا د هغه نه کمزورې ده که نه؟ ډېره ترې کمزورې ده. ډېره ترې کمزورې ده. په شان ګرم جوشۍ کې خبرې مه کوه هر چا له چیلنجونه ورکوې نو سبا به دې کیدي او دا هډوکي به دله مات کړي. دغه خو چل دی خو زمونږ هم دماغ کار نه کوي وروره چیلنج چې ورکوه او بیا د کار یې نه وي وروره.